پنځلسمه سپاره څلورم رکوع سوره بني اسرائیل څلورم رکوع پنځلسمه سپاره څلورم رکوع سوره بني اسرائیل څلورم رکوع بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق تاسو خپل اولادونه مه قتل کوئ د مفلسۍ د غربت د یارې نه نحن نرزقهم مونږ دوی ته روزي ورکوو و ایاکم او تاسو ته ان قتلهم كان خطئا كبيرا بشک د دوی مړ کول دا لوی خطا ده ولا تقربوا الزنا بدکاری ته مزئ انه كان فاحشه بشک دا بې حیی ده وساء سبیلا او بد لار ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او یو ځان هم نشه قتل کولی هغه چې الله یې حرمت ایښودی مګر په حق سره ومن قتل مظلوما څوک چې مړ کړلی شو په ظلم فقد جعلنا لولیه سلطانا پس بېشکه مونږ د وارثانو ته قابو ورکړی فلا یسرف فی القتل پس دوی دی په قتل کې حد نه تیریږي انه کان منصورا بېشکه ضرور دوی مدد کیدونکی دی ولا تقربوا مال الیتیم یتیم مال ته نږدې مزئ الا بالتي هي احسن مګر په هغه سره چې ښه لار وي حتی یبلغ اشده تر دې چې یتیم خپل ځوانۍ ته ورسي واوفوا بالعهد وعدې پوره کوئ ان العهد کان مسئولا بېشکه وعدې متعلق به سوال کیږي واوفوا الکیل او ماپ پوره کوئ اذا کلتم کله چې تاسو ماپ کوئ وزنوا بالقسطاس المستقیم او په نیغې ترازو باندې پوره تلل کوئ ذلک خیر دا غوره دی و احسن تاویل او انجام خبره ولا تقف ما ليس لك به علم اغه خبرې پسې مه کېږه چې تا سره علم نه وي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا بېشکه غوږونو نه او سترګو نه او زړونو نه کلو اولئک کان عنه مسؤولا دا هر یو نه به سوال کي ولا تمشي فی الارض مرحا پس مکه باندې په تکبر سره مزه انک لن تخرق الارض هرګز ته ځمکه نشي څیرلی ولن تبلغ الجبال طولا او نه په اوږدې دا غرو ته رسېدی شي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها دا سچ تیر شو دا دستا پر رب باندې بد کارونه دي او ناخوښ کارونه دي ذلك مما اوحى اليك ربك دا هغه وحی نه دی چې ستا ته د خپل رب له جانبه وحی کېږي من الحکمت د حکمت خبرې ولا تجعل مع الله الها آخر ای اورېدونکی ته خپل رب سره بل معبود مه ګرځوه فتلقا فی جهنم ملوما مدحورا بیا به ته وګرځېږې جهنم والتانې ورکړلی شوی د کې خوړونکی افاصفاکم ربکم بالبنین آیا تاسو الله په زامنو خوښ کړئ واتخذ من الملائکة اناسا او خپل ځان ته لوڼې وګرځولې فرشتې انکم لتقولون قولا عظیما بېشکه ضرور تاسو یوه ډېره غټه خبر وایې